د اختر د مونځ مکمل او اسانه طریقه. مسلمانانو ورونو په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته سره د اختر د مونځ پریکټیکل طریقه شیر کوو. نو راځئ د ویډیو په طرف ورځو. د ټولو نه مخکې به نیت وکئ. د نیت نه پس به تکبیر تحریمه دا به د امام صاحب سره وکئ. د هغې نه پس به لاسونه وتړئ او سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دا به ووایئ. بیا به د هغې نه پس 3 تکبیرونه وکئ. الله اکبر، لاسونه به بیا ځوړند کئ. بیا به الله اکبر، بیا به لاسونه ځوړند کئ. بیا الله اکبر، بیا به لاسونه وتړئ. په دریم تکبیر چې کله تاسو لاسونه وتړل نو امام صاحب به قرت شروع کړي، سورې فاتحه به وایي، بیا به د هغې نه پس سورت ووایي. د هغې نه پس به رکوع ته لاړ شي، عام څنګه چې مونږ په مونځ کې کوو. دغه رنګې هغې نه پس به رکوع نه وپاڅېږي، بیا به سجدې ته لاړ شي. 2 سجدې به وکړي. سجدې چې کله وکړي 2 سجدې پوره کړي، د هغې نه پس به بیا راپاسي او قرت به شروع کړي، عام معمول سره څنګه چې مونږ مونځ کې قرت کوو. امام صاحب به بیا د سورې فاتحې نه شروع شي او دغه رنګې سورت به وایي. د سورت نه پس چې کله سورت ووایي نو د سورت نه پس بیا 3 تکبیرونه کېږي. ډایرکټ به رکوع ته نه ځئ، 3 تکبیرات به کېږي. د هغې نه پس به بیا امام صاحب بیا سجدې ته ځي. نو ګوره 3 تکبیرات به اوس کېږي. الله اکبر، لاسونه به لاندې ځوړند کئ. بیا الله اکبر، لاسونه به لاندې ځوړند کئ. بیا الله اکبر، لاسونه به لاندې ځوړند کئ. په څلورم تکبیر به بیا رکوع ته لاړ شي. بیا به دغه رنګې امام صاحب باقي مونځ پوره کړي، رکوع نه پس به سجدې ته لاړ شي. بیا به دغه رنګې چې کوم دی اخري قاعده به وکړي. بیا به د هغې نه پس سلام واړئ. نو دغه د اختر د مونځ مکمل او اسانه طریقه ان شاء الله. امید ده تاسو پوه شوي.